بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. مخکې سبقونو کې دا ویل شو چې بندا چې د یو کار الله تعالی مکلف کړی دی نه داږي د لپاره استطاعت او قدرت دا ضروری دی. استطاعت او د قدرت و معنی یو د استطاعت او د قدرت حقيقي معنی او یو مجازي معنی. مجازي معنی به معنی سلامت الالات والاسباب د دې لپاره د فعل نه مخکې کېدل ضروری دي چې دا قسمه تکلیف او دا قسمه قدرت او استطاعت دا د بنده د فعل نه مخکې پکار دی. او دویم هغه قدرت او استطاعت چې د فعل سره جنین دا یو ځای وي دا د اشاعره په نسبت باندې جنې دا د فعل سره بالکل یو ځای وي او د معتزله په نسبت باندې دا د فعل نه مخکې هم یو مقارن وسره هم په دې باندې خبر اتر پرون سبق کې جنین دا شو وو داغه اعتراضات او جوابات دا خبره تر هم شوی وس نن سبق کې دا ولا یکلف العبد بما ليس في وسعه چې کم یو سیز د انسان په وسع او په طاقت کې نه وي نو آیا داغه حکم کول دا الله تعالی د انسان ته جایز دی او که جایز نه دی او دغه انسان د کار مکلف کول جایز دی او که جایز نه دی. نو هغه کارونه چې د انسان په طاقت او په قوت کې نه داغه درې قسمونه دي. نمبر 1 چې هغه د خپل ذات په اعتبار سره ممتنع وي د خپل ذات په اعتبار سره ممتنع وي لکه جمع د ضدینو لکه قدیم حادث کول او حادث قدیم کول تور سپینول او سپین تورول دا چې د دوه ضدین دي او د ضدینو په منځ کې جمع راوستل دا چې نه دا خو د ټولو په نسبت باندې یو خبره ده چې د دې الله تعالی بنده نه مکلف کوي. دویم نمبر چې یو کار د خپل ذات په اعتبار سره ممکن دی د خپل ذات په اعتبار سره ممکن دی لیکن عادتا د بنده نه هغه نه صادریږي د بنده په وسه او په طاقت کې هغه نه وي چې لکه د هغه د انسان نه صادر شي لکه په اسمان کې الوتل شول یا جسم پیدا کول شول یا د دغه نه د ګټې نه سره زر جوړول شول نو دا هم ممکن دي چې الله تعالی یو انسان ته د طاقت او قوت ورکړي چې هغه په هوا باندې الوزي یا باندې خو دغه نه دي عام طور باندې نه واقع کیږي. نو په دې کې اختلاف په دې خبر کې دی چې یو کار د خپل ذات په اعتبار سره جایز وي د خپل ذات په اعتبار سره ممکن وي یو کار د خپل ذات په اعتبار سره ممکن وي لیکن صدور د هغه جنان د بندنه عادتا نه کیږي لکه د دې بس مثالی لکه په هوا کې الوتل شول او جسم پیدا کول شول او د ګټې نه سره جوړول شول سره زر جوړول شول نو په دې کې اختلاف دی. زمونږ د اشاعره او مذهب داره چې دا قسمه کار باندې الله پاک یو انسان چې دا مکلف کول شي ځکه الله تعالی د مالک ته او د بندگان ټول دغه مملوک دي او چې الله پاک غواړي په خپل اراده باندې هر څه کولای شي او دا نه څوک تاسو نشي کولای. پرې خبره باندې پوه شئ او معتزله وایي چې نه د دې کار الله پاک مکلف کول نشي کولای ځکه چې دا د دې کار مکلف کول دا قبیح دي او فعل د قبیح د الله تعالی او چې خلق د قبیح ترنده سره قبیح دی خلق د قبیح لهدا او چې دا نشي کولای. دریم نمبر کار هغه دی چې یو کار هغه ممکن هم وي عادتا یو کار لکه مطلب دغه ممتنع هم نه ممکن وي او عادتا واقع کېدی هم شي لیکن د ممتنع وي د غیر د وجنه پای کې امتناع راغلی وي لکه الله تعالی په علم کې دا خبره وا چې لکه ابو لهب چې د ایمان نه راوړي ابو جهل چې د ایمان نه راوړي نو دا د ابو لهب ایمان نه وړل د ابو جهل ایمان نه وړل دا خبره ممکن هم ده د خپل ذات په اعتبار سره ممکن هم ده وایي لیکن په دې کې دا امتناع دا غیر د وجه نه راغلی ده غیر دا چې د الله تعالی په علم او په اراده کې دا خبره موجوده ده چې دا ابو جهل به ایمان نه راوړي ابو لهب به ایمان نه راوړي نو آیا دغه انسان دغه کارونه چې یو کار د خپل ذات په اعتبار سره ممکن وي عادتا لیکن پای کې امتناع ممتنعواله دغه منواله د غیر د وجه نه راغلی نو دغه مکلف کول صحیح دی او که صحیح نه زموږ بنسبت باندې دغه مکلف دا صحیح دی کله مکلف کېدل لري صحیح ونه غړي نو بیا خلک ابو جهل لري هغه بیا ته کافر نشو ورته چې استطاعت نشته ده پوه شو به باندې پرې باندې پوه شو وسه دغه چې کنه دا معتزله دا اعتراضات کوي اعتراضات دا کوي چې لکه یو ته چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها
چې الله تعالی د نفس مطابق خپل نفس نو دا خدا علاوه سره دغه چې څومره د بنده په وسع او طاقت کې دومره الله پاک انسان مکلف کوي دا غنه زیات نه مکلف کوي. اعتراض دا دی دا معتزله د طرف نه چې دغه وي دغه د ګیټر لګیدل هر څه اور ولي یو اوچت کې بنکا هغه لګیدل چې بیان به اور ولي تاسو به اور ولي بني کړه سره ادا وال واړو ها نه باندې په کې دغه د کینې چې هغه ډېر زیات تخنیکی وقاسه تعلم تخنیکی ډېر راځي هغه نن د رایټر راغوس کی د سره دا شوی ورته نه غریب جن ورته نه شي مالګه برف لګیدلې ټول کلاس ته بدغزي تپزي ها دا وی دا حضرت آدم علیه السلام ته کله الله تعالی نمونه خپل کنه وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. نو معتزله وی چې لکه الله تعالی ته پته و چې دا فرشتي مال جواب نشي راکوله فرشتي مال جواب نشي راکوله نو بیا ورته ولي الله پاک چې انبئوني باسماء هؤلاء. نو ګوره دا یو کار د خپل ذات په اعتبار سره ممکن دی لیکن عادتاً هغه ناممکن دی ممتنع دی نو الله تعالی ورته بیا حکم وکړو نو دی چې دا مکلف کول صحیح دی لکه پوه شو به باندې نو موږ ورته چې الله پاک دې حکم کړی دی د تعجیز لپاره کړی دی چې هغه عاجز شي لکه مکلف کول نه دی عاجز کول دی چې لاغو عجز الله خپل هغه ته په خپل باندې وکړي شي آدم علیه السلام ته وکړي شي او بل لګي الله تعالی د آدم علیه السلام ته په فرشتو باندې فوقیت ورکو او ورته خودله چې لکه دا آدم علیه السلام ته تاسو ته سیدی وکم تاسو ته سیده ولي وکي سیده ورته ځکه وکي چې پتا سو کې هغه طاقت او قوت نشته چې دا نمونه ماته ټول ته شانو کول تاسو جواب نشي راکول حضرت آدم علیه السلام جواب راکول واو شو به معنی بل هغه وای چې ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به چې دلته ته چې الله مونږ باندې مبار کوي هغه څه نه مونږ مکلف کوي دا چې مونږ کی طاقت نشته نه ورته دلته کوم د مراد دین لکه تکلیف نه لري بلکې مطلب دا چې الله د کم کارونه چې مونږ طاقت او قوت نشته هغه مونږ کې لکه دا کار مونږ ما د کوي هغه حالت مونږ باندې مراولي چې مونږ زغمل نه شو پوه شو به نور خبرات ترې کتاب کو ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه نه مکلف کولای کی بندا دا کار چې دا په طاقت کې نه وي یعنی کم کار چې د بنده په غوس او په طاقت او په قدرت کې نه وي او دا بنده نه مکلف کولای کیږي بیا هغه کارونه چې د بنده په وس او په طاقت کې نه دي دا غي څو قسمونه دي درې قسمونه دي څو قسمونه دي درې نمبر 1 سواء كان ممتنعا في نفسه برابر خبره ده کداغه کار د خپل ذات په اعتبار سره ممتنع وي لکه دې څه مثال دی لکه جمع الزدين لکه دوه متضاد شذونه یو ځای کولو جمع کولو لکه قدیم حادث کولو او حادثه جوړولو قدیم جوړولو لکه پوه شو به معنی ها نو دا خبره چې دا د ټولو په دې کې د اتفاقی ده او ممکنا وین نمبر 6 چې د خپل ذات په اعتبار سره یو څه دا ممکن وي لیکن عادتا هغه محال وي دا هغه کارونه چې انسان په طاقت کې نه دا غي دویم نمبر قسم چې د خپل ذات په اعتبار سره هم ممکن وي لیکن د غیر د وجنه د عادتا هغه چې دا محال وي كخلق الجسم لکه د جسم پیدا کول شول یا په اسمان کې الوتل شول یا چې نه د غټنه سره زر جوړول شول او اما دریم نمبر قسم ما يمتنع ما موصول له او هغه څه چې ممتنع وي مطلب دا یو کار د خپل ذات په اعتبار سره ممکن هم دی ممتنع نه له ذات په اعتبار سره او عادتاً کېدم شي لیکن بدی کې امتناع د غیر د وجه نه راغله نو ممکن فی نفسه ممتنع بغیره دا دریم نمبر قسم د خپل ذات په اعتبار سره ممکن دی لیکن د غیر په اعتبار سره دا سره ممتنع دی لکه دا ابو جهل ایمان شو او دا ابو لهب ایمان شو چې دا خو د بای الله تعالی استعداد طاقت هم کې خو دلله او ممکن هم د چې دوی ایمان نه وړي لیکن دا امتناع به د غیر د وجه نه راغله چې هغه غیر اراده د الله تعالی ده چې الله تعالی ویل چې دا کافر به ایمان نه وړي واما ما يمتنع بناء او هغه سچ ممتنع وي بناء دلیل على ان الله تعالی علم خلافه چې الله تعالی د دې خلاف علم په دې په خلاف باندې او اراده خلافه یا الله تعالی دغه خلاف اراده کړی دا الله تعالی دا کار خلاف اراده کړی ک ایمان الکافر لکه د ایمان د کافر شو د کافر ایمان وسو لکه هر قسم کافر دی ابو جهل دی ابو لهب دی هر قسم کافر دی نو داغه ایمان خو لکه په نفسي ممکن دی لیکن د الله تعالی ویل چې د ایمان نه وروړي
الله تعالی په علم کې ده ځکه الله تعالی دا معلوم دي چې دې منځله د استعداد او صلاحیت ورکوم خدای نه استعمالي وایي وطاعت العاصي دا رنګ د ګناګار غطاعت کول فلا نزاع وځي وای کنه چې په اولنی قسم کې تکلیف په اولنی قسم کې اختلاف نشته لري په دویم کې اختلاف ده فلا نزاع فی وقوع التکلیف به پس نزاع نشته لري په واقع کول د مکلف به په دې سره به په الاولنی سره لکونه مقدورا للمکلف په دې دریم سره دا دریم نمبر په دې کې دغه نشته نزاع نشته لكونه مقدورا للمكلف زکه چې دا مقدور دی دلیل قدرت هغه ملاو کړل شوی دی اصل شوی دی للمكلف بالنصر الى نفسه زکه چې د خپل ذات په اعتبار سره جننه دا ممکن دی چې ذات په اعتبار سره ممکن دی او عادتا محال نه دی نو بدی کې چې اختلاف او جګړه نشته چې د دې کار د دریم نمبر قسم انسان مکلف جوړې دي چې کنه جوړې دي پوه شو به معنی ثم عدم التکلیف بیا نشواله تکلیف یعنی تکلیف نه مراد مکلف کېدل دي چې دې مکلف دی کنه دی یو خو هغه تکلیف ته چې تا ټک در کوم ته تکلیف ضرور شي نو هغه تکلیف نه دلته تکلیف نه مراد په هر ځای کې راځي دلته په نن نه سبق کې دې مکلف کېدل مراد دي چې دې کار مکلف دی کنه دی ثم عدم التکلیف بما ليس في العسر متفق عليه بیا هغه کار چې لکه د هغې کار مکلف کېدل چې هغه د انسان په وس او په طاقت کې نه نو د هغې مې انسان مکلف نه دی متفق علیه دا خبره متفق علیه ده لکه پوه شوئ چې یو کار د انسان په وس کې نه یعنی ممتنع وي د خپل ذات نو د هغې الله پاک انسان مکلف کړی نه دی لکه لا یکلف بقوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لکه پوه شو به دې معنی وس دی وایي که نه چې یو کار د یو نفس د خپل ذات په اعتبار سره ممکن نه وي نو د هغې حکم الله تعالی نه کوي د هغې مکلف کوي الله پاک انسان نو اعتراض دا دی چې الله تعالی ته پته ده چې په دې فرشتو کې د وینا طاقت نشته دی په دې فرشتو کې د زده کړې طاقت نشته دی نو بیا ورته ولې الله تعالی حکم وکړو چې انبئوني باسماء هؤلاء لکه پوه شوئ وهي والامر في قوله تعالی او امر د الله تعالی په دې قول کې انبئوني باسماء هؤلاء چې تا نمونه خبر ورکا تاسو خبر راکې ما ته بیا اسماء هؤلاء په نمونه دې سره واقعا به تاسو ته معلومه چې حضرت آدم علیه السلام چې کله الله تعالی پیدا کړو الله تعالی غوښتل دا چې دا انسان په فرشتو باندې اوچت کی او الله تعالی د فرشتو ته حکم وکړي چې دوی ته سجده وکړه وس د په ظاهر باندې د سجدي د کولو سو د وجه سکه دي شي نو الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام فوقیت ظاهر او په فرشتو باندې نو دوی ته نمونه خپل چې لکه دا شی د دې د خاصیت ته د نوم د دې د خاصیتونه دا خاصیتونه دا ټول نمونه ورته خپل بیا فرشتو ته چې انبئوني باسماء هؤلاء چې مال د دې سوزونه وس خبر راکې نو چې دا ما سنمونه دي نو هغه خو الله پاک طاقت نو کوي خو د نو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا جو بیا حضرت آدم علیه السلام د الله پاک یا آدم انبئهم باسمائهم ای آدم علیه السلام ته ورته وس خبر ورکا هغه پوه شو به معنی نو فلما انبأهم باسمائهم نو کله چې ورته خبر وکړو الله تعالی ورته چې علم اقول لكم تاسو سما وینئ چې اني عالم غیب السماوات والارض یلکه تاسو په دې باندې پوه شئ نو والامر فی قول نو دا انبئوني باسماء هؤلاء دا حکم چې کله شوی دی دا چې مکلف کړی شوی دی دا فرشتي پر نمونه باندې للتعجیز د پاره د عاجز کولو چې دوی عاجز شي دینه او دا حضرت آدم علیه السلام فوقیت کار شي پر فرشتو باندې دون تکلیف کې دا مکلف کول نو وقوله تعالی حکایتا او بل الله تعالی دا حکایت چې ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به دا کنه چې دلته کې بیا په تکلیف او په تعجیز کې فرق دا دی کنه تعجیز دي ته ویل کېږي چې پای کې انسان داغه په واقع کېدو باندې راضي نه وي او تکلیف دا مطلب دی چې دی په دای په واقع کېدو باندې راضي وي او فرشتي چې نه دا حضرت آدم علیه السلام دغه او حضرت ابوبکر صدیق او نورو هغه وی چې زمون پسله کې وسوسه راځي او زمون پسله کې چې دا نور خبر راځي او الله تعالی وی وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله چې تاسو کوم کارونه په پټه کوي یا په کار کوي نو الله تعالی به سره دي سکی حساب کتاب بکې نو فرشتو دغه صحابه کرام او حضرت ابوبکر نور صحابه کرام وی چې په ظاهر باندې ومنګه د ګناهونو د کو ځان وکړارو خو لکه پرې ځل کې چې زمونږ کوم خبرې اترې راځي نو هغه خو موږ د کوم خطرې راځي وسوسې راځي نو هغه ومنګه طاقت نشته نه
لکه پوه شو به معنی او دو پیغمبر اسلام ته چې منګه هو دې طاقت نه لرو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې بس دعاګانې غواړي دعا وکړه چې ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به یا الله په موږ باندې څه کارونه باندې موږ مبار کوي ما اچوي موږ باندې څه کارونه چې موږ طاقت نشته پایږي جو الله تعالی دا حکم نازل کو چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها چې الله تعالی یو انسان نه مکلف کوي مګر داغه د وس مطابق نو په ظاهر باندې خو دا وس او طاقت ته د دې مکلف ته فضل باندې د وس نشته طاقت نشته نو د دې مکلف نه لکه پوه شو به معنی نو یې ودري وقوله تعالی حکایتا چې دا الله تعالی نقل کړی دی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا رب ولا تحملنا ما بار کوي په معنی هغه څه چې بمږي طاقت نشته ليس المراد بالتحميل دلګه تحميل مراد هغه مکلف کول نه دي تکلیف نه بل ایصال ما لا يطاق من العوارض اليهم بلکې رسول ده هغه سړي چې کم دي ته دا هغه عوارض دي طاقت نه رسي یعنی لغه خبره لکه پوه شوي بلی باندې اوس وایي که نه چې لکه تا خو د هغې کارونه چې کوم د انسان په وس او په طاقت کې نه دي نو د هغې تا څو قسمونه ذکر کړل 3 قسمونه ذکر کړل که نه لکه 3 قسمونه ذکر کړل که نه نو اختلاف صرف په دې دویم کې دی اختلاف صرف په دې دویم کې دی چې کم کار د خپل ذات په اعتبار سره ممکن وي خو عادتا هغه څه وي ممتنع وي نو آیا د دغه کار انسان الله تعالی مکلف کولی شي که نه شي کولی نو اشاعره وایي چې مکلف کولی شي او معتزله وایي چې نشي معتزله وایي چې ځکه نشي د کولی چې دا قبیح دی او فعل د قبیح الله تعالی خلق د قبیح نه کوي پوه شوې زموږ په باندې خلق د قبیح نه دی لهذا دا جایز دی پوه شوې موږ د هر سره الله تعالی دی الله تعالی چې څه غواړي هغه شان دي کولی شي وانما النزاع في الجواز و نزاع چې نه داسې په جواز کې یعنی کم کار چې د خپل ذات په اعتبار سره ممکن وي او ممتنع نه وي نو په وقوع کې خدای اختلاف نشته لکه چار چا ته پر چې دا واقع کېدل نشي خو مکلف کول صحیح دی او که صحیح نه دی لکه پوه شو به معنی مکلف کېدل ته جایز دی په وقوع کې خدای چا اختلاف نشته دی چې الله تعالی یو انسان ته و چې ته جسم پیدا کړ او دې ته و چې ته پر اسمان کو او دغه شه وال وځه نو د دې واقع کېدل خو نشته دی خو آیا حکم کول صحیح دی او که صحیح نه دی نو په دې کې اختلاف دی پوه شوئ جواز دغه مطلب دی چې حکم کول مکلف کول د انسان صحیح دی که صحیح نه دی فمنعته المعتزله نو منع کړی دی لره معتزله ولې معتزله وایي کنه چې دا لکه قبیح کار دی قبیح معنی فائدې نشته دی او الله تعالی رب فائدې خبر حکم نه کوي بنا علی القبح العقلی بنا په دې باندې چې دا قبیح عقلی وجوزه الاشعري او اشاعره دین هغه دي را جایز کړی دي لانه لا يقبح من الله تعالى شيء زکه چې دوی د الله تعالی طرفنا یو څه قبیح نه کړي وقد يستدل بقوله تعالى بل دا کنه چې ویم نمبر دلیل وی کله کله دوی دلیل نشي بری باندې چې لا يكلف الله نفسا الا وسعها چې دلته الله تعالی ویلي دي چې لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله پاک انسان نه مکلف کوي مګر هغه د وس مطابق نو کچرتا د کم کار چې انسان طاقت نه لري دا کم کار چې انسان طاقت نه لري کله هغه مکلف کول صحیح وي لکه څنګه چې څوک وي دا اشاعره وای کنه لکه څنګه چې اشاعره وای معتزله وای چې تاسو وای چې دا کم کار چې انسان طاقت او وس نه رسی دا هغه مکلف کول صحیح دي نو کله هغه مکلف کول صحیح وي نو لا يكلف الله نفسا الا وسعها دې بیا څه مطلب دی نو لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله تعالی کلام د الله تعالی کلام به دروغ شي او کوم چې د الله تعالی کلام ته دروغ خدا خو باطل خبره ده نو کوم چې لازم دی ناغه محل دی پوه شو به معنی نو موږ ورته جواب ورکو چې روړې د سینه ده کله کله یو کار د خپل ذات په اعتبار سره جایز وي لیکن دا غیر د وجه نه ممتنع وي دا غیر د وجه نه سوي ممتنع وي وقد يستدل بقوله تعالى او کله کله استدلال لملکی دا الله تعالی په قول سره چې لا يكلف الله نفسا الا وسعها چې لا يكلف الله نفسا نه مکلف کوي الله پاک چې نس مگر دا طاقت مطابق على نفي الجواز دا په نفي الجواز په معنی استدلال لملکی چې لکه مطلب دا کار مکلف کول د کم کار چې طاقت په انسان کې نه دا غي مکلف کول جایز نه دي نو کله کله دلیل په دې آیت سره ملکی دي لکه پوه شوي وتقرير دا غي دا یعنی وضاحت دا انه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوع محال وکچره دا جایز وي نو بیا به دا هغه محال کېدل فرض کول دا به محال نو پوه شوي لما لزم نمو لازم شوي من فرض وقوعه دا غي دا واقع کول د فرض کول نه محال دا بنو ضرورت زکه چې دا خبره ضروري ده ان استحاله اللازم توجب استحاله الملزوم چې دا لازم محالواله دا موجب ده د ملزوم محالواله ده چې لازم دی محال کو نو ملزوم هم خامخاسه غني محال بغني
لکه دی وای کچرتا لکنه لو وقع لازم کچردا واقع شي نو لازم کذب کلام الله تعالی نو لازم بشي د الله تعالی کلام کې درو کېدل او دا محال دي نو چې دا محال دي نو دغه هم محال شو چې دا انسان مکلف کول چې کم کس د طاقت نه لري نه مکلف کول صحیح نه هغه پوه شئ وهذه نقطه في بيان استحاله واذا وي نقطه یو پوینټ في بيان استحاله په بیان دا دیږي چې کم څه د الله تعالی په علم او په اراده کې او داغه په واقع کېدو باندې الله تعالی خوشاله نو آی کار انسان نه مکلف کوي نو دین بیا دا معلومه شو کنه چې لکه ته خو بیا دی ابو جهل او ابو لهب ته د ایمان مکلف کولم صحیح نه دي خو شوی د معتزله کدا ومني چې کم کار په انسان کې طاقت او وس نه نو داغه لکه مطلب عادتا ممکن خو انسان یې نشي کولای عادتا هغه کار نشي کېږي نو داغه مکلف کول کته صحیح ونه غړي نو بیا خو د ابو جهل او ابو لهب ته عذاب ورکول سي غلط دي ځکه چې الله تعالی ول تکلیف نه ورکړ الله پاک مولا کړ نه نو لري دغه پوه شو نه دا خبره غلطه ده وهذه نقطه نو دا نقطه ده في بيان استحاله فبيان دې چې محال دي كل ما يتعلق علم الله هر هغه چې هغه متعلق وي د علم د الله سره د اراده د الله سره او اختیار او د اختیار د سره بیاد موقوي چې بعد موقو چې الله تعالی اراده او علم کې دا چې دا بنه واقع کیږي نو کوم کار چې الله تعالی په علم کې چې دا بنه واقع کیږي نو دا حکم کول بیا هم صحیح نشو نو ابو لهب او ابو جهل دی دغه ورکول عذاب ورکول هم صحیح نشو دغه چې الله تعالی په علم کې د مکه نه دا چې دا ایمان واقع کیږي نو چې نه واقع کیږي دا مکلف کول صحیح نشو مکلف کول صحیح نشو چې دا مکلف نه نو دا عذاب ولې ورکړي نو دې خبر نه ده کیږي پوه شو به باندې معلومیږي هو حل دې دا چې ان لا نسلم منغه دا خبر نه بنو چې ان كل ما يكون ممكنا في نفسه چې کوم یو څه د خپل ذات په اعتبار سره ممکن وي لا يلزم من فرض وقوع محال نو دا لازم نه چې داغه واقع کېدل دا محال وي هغه پوه شو به باندې یعنی موږ دا خبره نه منو چې یو څه د خپل ذات په اعتبار سره ممکن وي نو کې دې شي چې هغه وشي پوه شو ځکه ډیر څه نه دي سړي لکه مثال ورکي چې الله تعالی دا عالم پیدا کړل په خپل قدرت سره او دا چې نه دا عالم دا غوړه موږ ته هر چا ته پته چې دا عالم چې نه دا لکه معدوم او بیا الله وصلی الله پاک حدیث کړل چې الله پاک پیدا کړل دی عدم وس فی الحال جندا نه ممکن دی واقع نه دی واقع نه دی حال چې ممکن نه واقع نه دی وانما يجب ذلك او بشك واجبي کې دینه لو لم يعرض له الامتناع بالغير کچرته نه عارض شوی د امتناع بالغير د غیر د وجه نه د ممتنع نه وي نو الا لجاز کدس نه جائز او يكون لزوم المحال چې شي دا لازم کېدل د معال بنا پرې باندې بیان علی امتناع الغير الا ترى ته نه ګوریا اوس پرې خبره باندې جواب ورکړي مثال پیش کړي چې کم سیز د خپل ذات په اعتبار سره ممکن دا واقع کېدل صحیح دي الا ترى تنغري ان الله تعالى لما اوجد العالم بقدرته واختياره چې کله الله تعالی د عالم پیدا کو په خپل قدرت سره او په خپل اختیار سره فعدمه ممکن فی نفسه نو عدم د دې خپل ذات په اعتبار سره ممکن نه الله پاک دې کول چې ټول عالم ختم کی ما انه سره د دینه يلزم چې لازمي من فرض وقوعه چې د دې عدم واقع کېدل د فرض کولنا تخلف المعلول عن علته التامه چې معلول به خپل علت تامه جدا راشي او حل لري چې دا محال دي والحاصل حاصل لا شو ان الممكن لا يلزم من فرض وقوع محال چې هغه څه ممکن وي نه لازم دا غیر واقع کېدو دا فرض کولنا محال بنظر یعنی خپل ذات په اعتبار سره ګوري نه محال لري او که یو زائد کار به ګوري نو موږ نه منو انه لا يستلزم المحال جدا ومحال در مستلزم وما يوجد من الامر علم في المضروب د دې نه اوس دا خبره کوي کنه چې یو کار انسان وکړو نو آی باندې خدا خبر دی رشوی دا چې انسان د خپل کارونو خالق نه لري او کاسب دی خو زه ولګیدم ما دا سپیره وجه تکړه ادي امان الله لما را واچوله نه زما د سپیره د وجنه د چې نه د خوک شو د درد میلاو شو خو شو به معنی ها د ته درد میلاو شو یا ما دا ګیلاس چت کو د زمکه نه میرا واچو زما دا راچولو د وجنه دا ګیلاس شو ما ټوټي شو ها پوهیږي به باندې نو دې سړي ته دا تکلیف ورسېدو د دې ز خالق موکل الله خالق ته دا ګلاس مات شو د دې ز خالق موکل چا څوک خالق ته الله خالق ته نو زمنګ مسلک دار چې د چې د عدد ورسېدو دا د دې دا بندا نه خالق ته نه کاسب ده نه خالق ته
نه کاسب دی الله تعالی د ټول کارونو که هغه افعال چې د انسان په طریقې د مباشرت سره کیږي او هغه کارونه چې په طریقې د تولید سره کیږي دا دواړه کارونه د خالق څوک دی الله تعالی دی دای کار دا لکه ما دی او د درد ورسېو د دې درد نه خالق منه کاسب ما خالق خو ځکه نه ما چې الله تعالی سب خالق ته واخو په ټولو کارونو خالق دی او کاسب ځکه نه ما چې کاسب دي ته و چې دا غسیز ما ته نسبت کولای کیږي نو درد په ما باندې که په هغه باندې نو که عادت په ما باندې نو زه به کاسب ما خو په ما باندې درد نه که درد په ده باندې نو دی به کاسب لکه پوه شوي وګوره ورته وما او دغه وی دا معتزله وی چې نه تا د استاد وجه نه دی وهلو خړل نو دی خالق ته او کاسب هم دی وما يوجد من الالم في المضروب او هغه چې رسیږي مندلېږي د تکلیف نه د درد نه په المضروب په واله شو کې عقيب ضرب انسان رسل والو انسان عقيب ضرب انسان زکه وي رسل خبره کوي چې لکه دا خبره ده چې اسی په انسان باندې درد راغی دا خالق هم الله دی او کاسب هم الله عقيب ضرب رسل د انسان د وهلونه والانكسار في زجاجه او ماتیدل په شیشه کې عقيب کسر انسان رسل نه ماتول د انسان نه قید بذلك ودلیل عقل ذکر ورکو دا چې ورستو دا ليصلح محلا للخلاف چې صلاحیت ولې محل خلاف في انه على العبد في صنع ام لا چې بدی کې د بنده لپاره صنع شته او کنيشته د بنده صانع دی کنه دی کاسب دی کنه دی وما اشبه واغه چې دا مشابه دي کلموت قبل عقب القتل لکه انسان ته ماجر او سو یو کس بوښتو ایا ته ماجر وځي نه مړ شو نو دا انسان کاسب شو که خالق شو که دیس شو كل ذلك زمنګ اهل السنه والجماعت مسلک دار كل ذلك مخلوق لله تعالی دا ټول الله تعالی مخلوق دی ټول الله تعالی په افعال سره په قدرت سره شي لما مر ذکر دا خبر ته رشیدا ان الخالق هو الله تعالی وحده چې الله تعالی یو خالق دی یوازي وان كل الممكنات مستنده اليه بلا واسطه او ټول ممکنات نن د دې نسبت کول کی الله تعالی ته بلا واسطه والمعتزله لما اسندوا بعض الافعال الى غير الله معتزله دود افعال نسبت کوي الله تعالی نه اله نور خلق ده نو قالوا غوي ان كان الفعل صادرا عن الفاعل لا بتصود فعل اخر وای که چرته یو کار د انسان په غیر د واسطینا ظاهر شو لکه ځان وامه نو دا په طریقې د مباشرت ده فهو بطريق المباشره والا فبطريق التوليد او کچره دا نه یعنی بل چا د وجه لازم شو نو دا په طریقې تولید سره دغه افعال د تولیدي ضروري ها لک سات له رولېګا لک سات له بدل دا ساقم رقم موجوده ورته وای فکر کې رسول جوړ دی دا ورته وای ومعناه اتصر وخت دویم کلاس مو غوښته مولشم ها زوز دغه رسوم ومعناه معنی دا يوجب فعل لفاعل فعلا اخر چې واجبېږي د فعل نه د بل فاعل لپاره بل فعل که حرکت اليد توجب حرکت المفتاح لکه زما بلاس کې دا چابي دا چابي زړه قومه د دې سره زما لاس زړه قدود چابي راکېږي فالالم يتولد من الضرب نو هغه تکلیف چې پیدا شوی دی د وهلونه والانكسار من الكسر او هغه شیشه چې ماته شوی دی د ماتېدونه وليس مخلوقين لله تعالی دا الله تعالی مخلوق نه دی هغه وعندنا الكل بخلق الله ومنګ ټول وایو چې دا ټول لچا مخلوق دی دا الله لا صنع للعبد في تخليقه او منګ وایو کنه چې دا کار نه بندا خالق دی نه سره کاسب د خالق خو ځکه نه دی چې الله تعالی دا ارزه پیدا کړی دی والاولى او غره دا الله يقلد بالتقليد چې تخلیق ټکي وسره نه لیکل ځکه چې صنع وسره لیکل نه خبو لان ما يسمونه متولدات ځکه چې کومه متولدات ویلېږي نو لا صنع للعبد في اصل پایګه د بنده سره فعل شته او اما تخلیق او هر څه تخلیق دی یعنی د بنده خالق ولې نه دی فالاستحالته من العبد ځکه چې دا د بنده نه جندا مخال دي او عمل اکتساب او بنده کاسب هم نه کاسب ول نه فالاستعاله اکتساب ما ليس قائما بمحل القدره دغه اکتساب د بار دا خبر درو ده چې کم سیس د نسبت کېږي نه هغه دغه پورې بقایم وي او دا په د پورې نه قائم بلکې په بل چا پورې قائم دي واښو به معنی ولهذا لا يتمكن العبد الذي ولنا ممكن لبنده لپاره ميلاد موصوله لريده نه حاصل کېدو دوجنه بخلاف افعال الاختياريه بخلاف د افعال اختیارونه لکه مطلب زول لګم ما په خپل باندې یو کار وکم نو هغه ما د کاسب ویلېږي او هغه کار بل کس ترغي اثر ورسېدو چې اثر بل تور ورسېدو زه بیا نه کاسب یم نه خالق یم لکه پوښتنه به دي باندې زي